د اسلام بعضې خبرې موږ په ذهن کې چې نه راځي هغه به څه وي مولوي صاحبانو به څه وي ماورای عقل به وي که نه مولوي صاحبانو ماورای عقل خبرې ستا په عقل کې نه راځي او ته راپاسېږي د خپل عقل په تله باندې تلې دا هېڅکله نه شي کېدلی ځکه دوی دا کوم اعتراضات چې کوي دوی دا اعتراضات کوي ویره د ښځو حقوق غواړو نو د ښځې حق په څه شي کې ته مانه غواړي د ښځې سره وایي ښځې ته مساوات اسلام کې مساوات نشته دی نورې عرب چې دی د مساواتو درس کوي ما درته ویلي چې عرب کې ګوره مساوات نشته دی دی چې د ښځې دپاره ته مانه مساوات غواړي په دین کې غواړي که په دنیا کې غواړي نو نه په دین کې دا ما سره ښځه د سړي سره مساوي کېدی شي او نه ورسره په دنیا کې په دین کې نشي کېدلی په دین کې ولې نشي کېدلی په دین کې داسې نشي کېدی چې بعضې وخت کې بعضې په دې میاشت کې د ده په ژوند کې په دې زنانه باندې بیماری نه راځي د هغې په وجه په پوره دین باندې څه نشي کولی عمل نشي کولی جهاد په هغه باندې فرض نه دی حکمرانی په هغه باندې فرض نه ده امامت په هغه باندې فرض نه دی اذان کول په هغه باندې فرض نه دی ګڼ عبادتونه دي چې دا نه څه ده ښځه د ده نه مستثنا ده نو هغه ما سره په دین کې عمل نه شي دنیا ته راشه دنیا ته راشه په دین باندې دوی اعتراض کوي د دین په فلسفه کې دوی وایي ګوره اسلام دا پروفیسر شیر علي او داسې نور چې د دې کوم متبعین دي دوی وایي اسلام وایي ښځې ته ناقص العقل ویلی دي ناقصات الدین او ناقصات العقل وګوره دی ورته څه کوي دی به د عوامو ذهن کې ته به سوچ کوي چې والله یار اسلام خو دله ناقص ویلی دي حدیث مبارک موجود دی که نه دی ناقصات الدین امام ابو داود رحمت الله علیه ابو داود کې ذکر دی دا حدیث نو موږ ورته وایو بھائی د دې ناقص نه څه مراد دی ګوره که ته چېرته د عقل په پیمانه باندې د اسلام احکامات تلل شروع کړي او ته د اسلام د فهم نه نه خبر تا ته به دا اعتراض ښکاري خو دا اعتراض نه دا جهالت دی ولې جهالت دی دا د ناقصات العقل نه څه مراد دی او ناقصات الدین نه د ده پښتو او د اردو والا نه دی چې ته د دې نه مراد ناقص نه مراد خراب د ده نه څه دی مولوي صاحبانو کمیت یې کم دی کیفیت یې نه بیانوي مقدار یې کم دی ځکه خو وایي چې د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده زه تاسو ته دا وایم چې یو 99 اناري خراب شوي یو روغ اناري د دې یو روغ انار مقابله دا 100 خراب کولی شي فاروق شاه مولوي صاحب نشي کولی 100 خرابې مڼې پرتې دي څښا شوي دي یو پکې روغه مڼه پرته ده د دې مقابله کولی شي هېڅکله که چېرته دلته د ناقص نه مراد د خرابوالي وی نو 100 ښځو ګوایي به هم بیا د سړي برابر نه وی مولوي صاحبانو نو زه راته دا یم چې که شیر علي دی پروفیسر دی او که داسې نور پروفیسران دي دوی د شریعت د فهم نه دي خبر مغربي فکر فلسفه په عقلیت پسندۍ نه متاثره دي او راځي په اسلام باندې اعتراضات کوي نو د دې خلکو دا غلطه خبره ده چې مذهب همیشه څه کړی دی مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ او دوی څه کوي فلاسفه او ساینسدانان څه کوي دوی مجبوروي چې د خپلې نظریې نه واوړي موږ ورته وایو د اسلام دین چې کامل دین دی ته د اسلام په هر یو نظریه باندې اعتراض وکړه زه به دله جواب در کوم ما سره د خپل هر یو عقیدې موږ له فطري دین خدای را کړی دی څه شی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله چې ما ته را کړی دی چې داسې دین فطري دین را کړی نو ما سره عقلي او نقلي دلایل دواړه موجود دي په نقلي دلایلو کې ما سره قرآن کریم موجود دی احادیث مبارکه موجود دي د فقه الحمدلله په لکونو مسائل موجود دي هغه شانته کې ما سره د اجتهاد دروازه موجود ده زموږ مجتهدینو دونه کار موږ له کړی چې ټول الحمدلله موږ به در قیامت څونه مسایل لازم موږ په حل کولی شو که په نقل په عقل کې شي نو دا ټول کائنات موږ دپاره الله یو کتاب ګرځولی دی ساینس چې څونه مشاهدات کوي دا به د اسلام خلاف نه وي ما تاسو ته ویلې کړه ډاکټر مورس بکایې چې دا د شاه فیصل صاحب د هغه ذاتي معالجو هغه کتاب ولیکو چې دا قرآن کریم چې د کوم د ساینس متعلق د فطرت متعلق چې څونه واقعات دي دا ټیک دی او بایبل ټول غلط دي نو انګریزان په الحمدلله په دې باندې تحقیق کوي چې د اسلام دین حق دین دی اوس پروفیسر شیر علي به پاسېږي یا به بل پاسېږي یا به غامدي پاسېږي د اسلام احکامات به چیلنج کوي نو دوستانو نو موږ وضاحت وکړو چې د جدید الحاد ابتدا د نشاط ثانیه نه